اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ورونو د دینه مخکې یو دوزله مونږ راغلیو خو زمون سره صد کاغذاتو کمیو الحمدلله هغه کاغذات هغه فایلونه نن مکمل شو او زمون د اصل کیس کم چې د عثمان خیلو سره د شپږو کیلو دا شروع شوی دی تقریبا د 1982 نه دینه مخکې تاریخونه شوی دی په 76 77 78 79 کم شوی دی خدا یو فایل دی ما د 1982 ولا د تقریبا د 1991 پورې دا ما را وخت دی دلته دا موجود دی او دی کی چې کم نمونه موجود دي نو هغه ما استاسو یو ملګری ته سند کړی دی هغه تاسو بیا درم کی په دې کې آغاز چا کړی دی او استاسو ته دا بیان چې اصل کې بنیادی کسان د دې کیس چلول ولا سوکو ورا فضل الرحمن عرفی کاکی خان محمد یعقوب خان دا صف ولید صاحب انور خان مرحوم زما ولید صاحب تلاوت خان احمد عراق شریف خان دا ټول مرحومین دي الله دې وبخي دوی دا کیس چلولې دی د 1987 پورې پکې زما والد صاحب او کاکی خان او وسره چې دینو دغه د احمد عراق صاحب دا وسره پکې شامل د 1987 نه بعد چې کله غوی وفات شوی دی نو بیا د شریف خان د علمزیب د والد صاحب چې دی او تلاوت او محمد یعقوب خان چې د اسف والد صاحب مرحومین چې دي دوی بیا دا کیس چلولې دی او دوی له چې چا مختارنامه ورکړی دا او دوی له چې چا اختیار ورکړی دی هغه ټول نمونه په دې 1982 په دې فایل کې موجود دي چې پاغه کې د سیسدي او د چګدري مشترکه کسان دي د 78 نواله د 78 پورې د چګدروالو دي او 78 نواله د باقي سونه نمونه چې د سیسدوالو موجود دي اوس ګورئ چې د تحصیل په عدالت کې په تحصیل سره د ای سی سره د ډي سی سره د هوم د اسمبیار های کورټ سپریم کورټ پورې دا ټول مشترکه شې لیدلې دي بیا دا غینه بعد غالبا 1992 یا 93 کې کله دا کسان و چلیږي او مونږه د دغه دا کیس چې کم دی سوتوي د موټو ده بلکې دا کم کیس چې دوی چلولې دی د شواړو نه چلولې نه دا د غرونه دا باقاعده د جیداد دی دوی ترمنځ خپل لیکل کړي چې دا ټول جیداد دا زمونږ مشترکه دی په دې کې دا دغه نشه شواړه یا بل څه مشترکه کله چې جیداد معاملې زمونږ وبلل شي 92 یا 93 کې زمونږ هغه جګړه راشي دا غینه بعد دا مشران را غون شي په چکدره کې په یوځای کې او یو لس کسه د سیسدي او یو لس کسه د چکدره هغه یو مختارنامه تیار کړي چې هغه باندې دا مختارنامه ده باغې باقاعده تور باندې یو لس کسه د چکدري او یو لس کسه د سیسدي هغه چې بای وس خو زمونږ کمه موټی چې وا جیدات چې هغه خلاړو حکومت هغه لور کو شواړې مونږ لرا کړه شواړه غره مونږ لرا کو نو دا غي په باره کې دوی دا یو مختارنامه تیار کړي پای کې زمونږ نثار او شال بابو او ظاهر شاه خان دا درېونه پکې مختاریانی او دا باقي ټولو د حتی چې بختیار خان دستخط کړي ډاکټر شعیب سره دستخط کړي دا نمونه ټول موجود دي د دې دا هم پروسټیټ به تاسو درکم چې تاسو د خپل دغه سره تاسو شایع کړئ نو دا خو د دې په باره کې دا خبره چې یاره زمونږ په دې شپږو کلو کې باروړی ادم ډیری رامیال الیمس باکنډای او ګدر دا زمونږ د دې ټولو رونو د سیسدي او د چګدري مشترکه ده ټول کې زمونږ مشترکه چلیدلې ده انفرادي تور نه چلیدلې انفرادي تور معاملات کله راغلي دي چې کله یو 15 شپږ غلا چې هغه نن سبا هغه مشري کوي هغوی را غونډ شوي دي او د بایپاس د پیسو 800 کروڑ روپۍ راوتي دي نو د هغې دپاره دوی یو درخواست کړی دی او په درخواست کې زمونږ هغه زاړه نومونه وخت کې دي او نوي نومونه داخل کړي دي بیا زمونږ د مشران زی د دې دوی کسانو سره میلاویږي نو په خپله دیره کې زمونږ د مشرانو ته وایي چې دا نومونه مونږ نه دي وخت کې دا ډي سي وخت کې دي نو زه خو اول نمبر اوس دا نوی ډي سي راغلی دا خو د په باره کې ما اورېدلي چې ډېر ښه سړی دی انشاءالله تعالی زمونږ دا خبره به دی واوري نو آیا ډي سي دا اختیار لري چې یاره د کیس نه چې د 72 د 74 نواله د 89 پورې یا د 92 پورې په یو کیس باندې کم نمونه چلیږي هغه ته دی وخت کې شي ظاهره خبره نه شي وخت کې نو دا دوی یو 2 نمبر کار کوي البته مونږ انشاءالله تعالی په دوی باندې 420 419 سم نکو ام کو اوس دا چې لیدلې دي نو هم په دې چې درجه دا ټول مشترکه ده کله چې دوی د بایپاس پیسې راوباسي نو دا قانون ورکي او بیا هم درخواست چې ورکي د سیاسي چګدري په نوم ورکي ور ټاټل خو هغه ده او دوی پیسې راوباسي چګدري له هم دوی چال سند ورکړي دا دغه صرف سلور 15 کسانو په دا کې دي بل دي کې اهم خبره څه ده ګور کیس خدا شپږ کسان چلی خو په دې کې 2 کسان شامل نه یو بختیار خان یو د چا شهزاد خان دلی کم چې د چا په لاس کې نن سبا پیسې دي هغه ګوره زموږ سره په دې کیس کې شامل نه دي کیس هغوی زموږ سره نه دی کړی نه په 82 کې شته نه په 2014 کې شته نه چې په 1996 کې شته نه په 89 کې شته نه په 92 کې شته په دې ټول کیس چې تاسو سړی کې په دې کې زره برابر د دوی نه نشته بختیار خان خپل کیس ګټلی دی هغوی بیل ترتدا کړی ټیک شو دی او د نورو یا ګټلی دی یا بیل خو زموږ سره موجود نه دي خو نن مشري او اختیار دا د هغوی په لاس کې دی نمبر 1 خبره ټیک شو داسې نو اول خو زموږ اعتراض دا دی چې دوی خو زموږ سره کیس هم یو ځای نه دی چلولی ټیک ده چا چې کیس نه دی چلولی هغه زموږ سره موجود څنګه دی دویمه خبره
بعضې خلکو لکه داسې شی و چې مونږ او اوچ والا دوی به مخکې خسنه کوو، اوچ والا به دلته راتله، مونږ به هلته تلو. اخري خسنه زمونږ وشو په 1938 کې. اوچ په اوچ پاتې شو، چکدره په چکدره پاتې شوه. د 38 نه مخکې به چې جایداد خرڅېدو که نه، نو هغه به د چا نیمکۍ ده نیمکۍ به خرڅېده، د چا پچه ده پچه به خرڅېده، او د چا دوه پچې دي دوه پچې به خرڅېدې. جریب یا کنال چا نه شو خرڅولی. نو په هغې کې ځینې کسانو چې کوم جایداد خرڅ کړی دی نو هغه سرکلیجات نه دي خرڅ کړي، هغوی شواړجات نه دي. ولې کوم شی ستا په قبضه کې نه دی، چې یو شی ستا په قبضه کې نه دی نو هغه ته خرڅ شو. نو کومو خلکو چې د هغوی ځمکې اخیستې دي نو شواړه ګورې د هغوی نه رسي. شواړه د هغې خلکو ده چا نه چې جایداد تللی دی. شواړه په رامیال کې ده که په باکنډۍ کې ده که په الیمس کې ده یا غر دی، نو دا د هغې خلکو دی چا نه چې جایداد تللی ده. دې ځای باقاعده طور بابوخیل، شرخیل، بارامخیل پښتانه دي، دا د هغوی جایداد دی. نو اصل کې د کپرس کا دا شعر آزاد شو او جایداد تقسیمیږي، نو د هغې خلکو په کیسې چا چې جایداد اخیستی د هغوی په کیسه هم نه. اوله خبره خو دا ده. بله خبره د زمونږ ورونو د باکنډۍ والا یو پروګرام کړی و څه ورځې مخکې، چې هغوی وایي چې یاره مونږ څوک یو، چې بای دوی افغانان دي نو مونږ څوک یو. نو مونږ دوی ته وایي تاسو هم افغانان یې، خو تاسو د دې علاقې افغانان نه یې، تاسو د دې علاقې سره تعلق نه ساتئ. هغه وایي ته د کوم ځای کې نام په باجوړ کې اوتمان خیل یو د پوره دغه موجود دی قبیله، بلکې دغه زمونږ د ادینځی یو قسم دغه دی تحصیل موجود دی، ٹھیک ده، هلته موجود دی، په مومن کې موجود دی. دوی د افغانستان نه راغلي دي مومن ته او باجوړ ته. مونږ د افغانستان نه راغلي یو، د دې ځای نه هندوان یا سیکان هغه شړلي دي، مونږ دلته دېره شوي یو. جایداد د هغوی نه مونږ اخیستی دی. زمونږ جایداد په اسپن کې موجود دی، په باروړی کې موجود دی، د هغې دغه پورې باړوان دا سیزونه موجود دي، داسې تللی دی، دا راموړی پورې هم موجود دی. مونږ دا نه وایو چې عثمان خیل پښتانه نه دي یا افغانان نه دي، مونږ دغه مشواڼی نه وایو، مونږ وردګ یا بل یا بل یا بل دا ټول پښتانه دا ټول د افغانستان نه راغلي. ځکه مونږ قوم افغان لیکو، دا ټول پښتانه دي. مونږ په دې خبره سره اعتراض نشته، خو که خبره د جایداد راځي نو د جایداد اوس د هر لږ څنګه چې د هغوی جایداد هلته موجود دی، د هغوی مورنۍ او پلارني کلی هلته موجود دی، باقاعده طور دوی ځي او جایداد اکثریت د خلکو جایداد هملته موجود دی. ګوسن ته هم دا خلک راوښتي دي، ملک بادرخان په عزت هغه هم د خپل د ارنګ برنګ او د هغې علاقې خلک د راغلی په ګوسم کې دیره دی. هغوی هم دا خبره چې څونه په تالاش کې هم عثمان خیل موجود دي، خو راغلي د کوم ځای نه دي، اصلي بنیادي ځای یې باجوړ دی، باجوړ او مومن دی. ټیک شو، او داسې بیا سوات ته هم تللي دي، مردان ته هم تللي دي، اسخاکوټ ته هم تللي دي، په دغه علاقو باندې هم موجود دي. خو ځایي چې کوم بحیثیت قوم راغلي دي او په کوم علاقه دوی قابض دي، نو د هغوی اصل کلی باجوړ دی. ټیک شو، نو د دغې مونږ صرف دا نه کوو چې تاسو پښتانه دی، دې سره مونږ اختلاف نه کوو، خو تاریخ درته درست کوو او تاریخ درته وایو چې دا زمونږ تاریخ دی، تاسو زمونږ څه وایي، زمونږ دهقانان وایي، زمونږ یو قسم د ځمکې هم کولې. کله چې نواب لاړ باسي کې خانجي بساټ کې نواب لاړو، نو تر هغې پورې د نواب بګار به دوی کوو. مونږ په خپله باندې قوانین څونه چې دوی بګار نه کوو، مونږ د دوی نه اجاره نه واخیستې، نو زمونږ په ځای به دوی زمونږ بګار کوو. چې بګار به یې کوو، کله نواب لاړ بګار معامله ختمه شوه، نو دوی ته مونږ وایو چې وروره بګار خو اوس هغه ختم شو، ته مهرباني وکړه مونږ له اوس خپله حصه راکوه. دوی حصه را نه کړو، د هغې وخت نه زمونږ د دوی سره هغه ډسپیوټ شروع شو او هغه تر نن تاریخه پورې هغه ډسپیوټ دی. بیا فیصله لینډ کمیشن 1972 کې فیصله وکړه چې هغه آباده ځمکه چې دی نو هغې دوی ته کړه، او کومه چې شواړجات دي او د هغې هغه تفصیل 65% او 20% او 15% هغې چې دی نو قوانینو ته حواله کړه، کوم چې د دې ځای بنیادي کوم درې قومه دي، بابوخیل، شرخیل، بارمخیل، یا په اوج باندې چندلخیل، عمرخیل او پیرخیل. نو دا د دې هغه تاریخ دی. مونږ دا نه وایو چې یاره نه مونږ ستاسو تضحیق کوو، نه مونږ ستاسو کمزوري بیانوو، خو نه، دا یو حقیقت دی، هغه حقیقت به مونږ تاسو ته بیانوو. اوس مونږ یو مین خبرې ته راځو. دا د دې بایپاس نقشه ده چې د سفرونو د دغه پورې موجود ده، د وربازانو شروع شوي ده د رامیال. اوس یو ګیم روان دی زمونږ چکدروالو کې بعضې روڼه هغه لږ یو په دې کې خرڅ شروع کړی 40,000 فوټ ځای او ویډیو به تاسو درکړم، تاسو بیا هغه شایع کړئ. بلکې مونږ د انتظامیې له تنبیه ورکوو چې بای د بایپاس پیسې که فرض که مونږ ته میلاو نه شوي، نو د بایپاس به مونږ بیا بندو. چې مونږ ته یو شی زمانه اخیستی شوی دی او ما ته د هغې پیسې نه دي میلاو شوي، څنګه زمانه بېګاډې ځي؟ دا بایپاس به باقاعده طور باندې مونږ ماشومان هم راولو، مونږ به لوی هم راولو، مونږ به سړي هم راولو، او سره د ډمامو به راځو او په دې بایپاس باندې به ولاړ یو او ګاډی به مونږ بیا نه پرېږدو. نو مونږ ډي سي صاحب یو ښه سړی دی، هغه ته دا درخواست کوو چې دا کم ډاکوان چې دا پیسې اخیستې دا دې راواخیستې په ټول قوم دې تقسیم کړه شي. دا ورسره د سیسدي او د چکدرې مشترکه پیسې دي. نو دوی سټل کړی، دوی اوس خرڅ شروع کړی، 12,000 فوټ یو ځای کې خرڅ کړی دی.
د بایپاس هغه طرف ته 14000 فوټه بزرګ خرڅ کړی دی د بایپاس هغه طرف ته ټیک شو نی او 40000 فوټه د بایپاس نه لاندې خرڅ کړی دی او دا د دې بایپاس نقشه نه دا شواړه د لاندې دې طرف ته ډبونه دي په منځ کې دا لیر دی او دا کوم ځای کې چې بایپاس جوړ دی نو د دې نقشې مطابق دا ټوله شواړه چې دا د سیسدي او د چکدري مشترکه ده 72 پچې سیسده ده او 72 پچې چکدره ده د دوی سره دا زمونږ مکمل مشترکه ده او نیمه هم ده وسره دوی ته دا اختیار نشته چې په دې کې خرڅ وکړي نو اول نمبر په هغې کې یو نوم ما اورېدی شیر نوم یې دی د میدان کسان دي چې هغوی پکې دا ځمکه اخیستې ده نو زه ورته د دې ځای نه دا خبره کوم چې خان خپلې پیسې دې واپس واله نه ته دې ځمکې ته راتلی شي نه پکې تصشین راولولی شي او نه پکې ته بلاک ایښودی شي خپلې پیسې دې واپس راغلم د هغه کسانو زه نومونه د اپیل حل نالم چې چا دا کار کړی زما دې مشرانو ته پته ده هغه مشرانو ته باقاعده طور باندې ما ویلي دي او کوم دغه غونډه چې زمونږ په سیسده کې شوه هغوی ته دا بیان کړی دی خو نن چونکې قانوني دغه له مونږ هغه یو پوینټ هغه پرېږدو چې یاره په هغوی باندې مونږ ډایرکټ درخواست ورکوو نو د دې د وجې نه زه اوس په دې موقع باندې یم خو زما د ټولو مشرانو ته هغوی پته چې چا دا کار کړی او چا د نوم نه رسید لیکلی شوی دی او زما اوس چې دوی فرض که هغه دا خبرې اوري نو پته به ورته لګېږي چې ځان به پېژنم چې دا څوک دي نو مونږ دې ټولو ته دا تنبیه ورکوو چې ګوره په بایپاس کې 1 انچ خرڅ مونږ نه منو زمونږ فیصله شوې ده های کورټ کې الحمدلله د هغوی پټیشن ختم شوی دی او زمونږ په حق کې فیصله اوسه پورې لا دغه راغلی اډر راغلی نه دی خو بهرحال د هغوی پټیشن یې داخل کړی دی زمونږ د مخالفینو اکچولي نو په بایپاس کې او دا نه په کنډۍ والا نه کوم زمونږ چکدهوالو پکې خرڅ کړی دی زمونږ چکدهوالو په میدانو باندې خرڅ کړی دی تالاش والا کسان یې په دې مخکې ورځو کې راویستي د 2 جریبو خبره ورسره روانه خرڅه یې کوي نو موږ دغه خبره کوو چې اول انتظامیه ته وایو چې یاره انتشار د دې خبر نه پیدا نه شي مشکلات د دې خبر نه پیدا نه شي دوی له ایسي ده ما یو درخواست ورکړی دا د 3 میاشتې پکې نه په هغه درخواست باندې څه فیصله کوي او نه هغه درخواست په کار دي ته خو ما راوګوره کنه چې دا درخواست کې فرض کې غلط دی چې ما ته وایي چې دا ستا درخواست غلط دی دا اوس پورې به فیصله ولې نه کوي زما خلاف وکړو خو یې خو کېده نه باید بیا ما تحصیلدار ته درخواست ورکړي اوس مې نامینه کړه چا چې پیسې ورکړي هغه مې باقاعده طور باندې منشن کړه چې دې خلکو پیسې ورکړي او دا پیسې دې ته واخیستې شي نو موږ یو ځل بیا درخواست کوو انتظامیې ته دا درخواست کوو او موږ د چکدرې دیرونو ته وایو چې وروره دا خپله غله چې کوم په تاسو کې موجود دی ظالمانو دا وپېژنئ 1 روپۍ هم کور ته دې راوړې ده مونږ دا شیخ یوازې ځان دپاره زما خو په دواړو باندې کې زما خو خدای شته که څوک یو سوتره م وکړي دا به تیم زه اصول کړم خو دا غریبانان د دې خلکو ځمکه دا دې ولې نیولې ده زما خو دا د تحصیلدار پیسې نه هم کړې دوی چیلنج کړي هم نه ده تر اوسه پورې 3 میاشتې شو نه ده چیلنج کړې چې دی په غلطه دی ټیک داسې نو داسې شی دی دا زمونږ د ټولو مشترکه جایداد دی په دې کې د سیسدې او د چکدرې یو انچ شریک دی نو چې آینده دپاره په بایپاس کې هېڅ قسم خاص ونه شي او چا چې پرې اخیستی باقاعده طور مونږ به د هغوی بلاکونه غورځو او نور څوک مونږ د اخري مراحلو پورې دې بایپاس ته څوک نه پرېږدو والسلام په دې کې ما ډېره منډه تړلې وه چې دلته پریس کلب پکې څو کسان یې تاسو بیا برعکس ته دي دا به دې سړي ته اسرار خان ته به یاد وي دا خبره بیا دا بایپاس دې کې چې څومره منډه تړم چې وایي دې کې جوړ شي دې خلکو ته سهولت جوړ شي دا سهولت باندې اوس موږ ته عذاب جوړ شي زموږ د خرڅۍ خلک ښکاره په ښکاره باندې او تپوس باندې څوک نشته دا غل کې چې دا کم اور لګېدلی دی په دې شواړو کې چې دا کم آبادي کېږي دا دې مکمل بند شي کنه خدای چې څلور قربانۍ مخکې ورکړي دي او دې پرته دا ټول هر سړی یو ګام مخکې کېږي وایي موږ قربانه کړو دې ملک ته دام تړو خو دا نه پرېږدو پښتون یو ورته کوي خو خپل ضد نه پرېږدي نو موږ دې صحافیانو وروڼو ته خواست دی چې تاسو یې په قلمبندي کولی شئ او تاسو یې په دې خلا موالی شئ او تاسو یې پاکستان کې څومره میډیا ده هغې ټولو ته دا ښوی شئ چې بهی دا حقیقت ته دا زما ماشوم بچی ما دې ټیم 100 سال زما عمر دی په دا ټول مکمل په دې کیس کې ما ته د دې یو ریټ معلوم دی کله دا فیصله کېده او دا کله دا هر څه کوي خو دا اوس خو دا سټې راواخلئ په دې باندې دا مکمل بندي کوي دا په شواړو کې چې کوم آبادي او کنسټرکشن سټارټ دی دا مکمل بند کوي دا دې نه کوي او چې څوک کوم چې هغه ته خپلې بچي ته چړي نه اخله دا د قوم ځمکه تاسو نه چې اخیستې په دې خبره باندې